بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا دخلت الحمزة على لا التي لنفي الجنس لم يتغير العمل ويعمل لا تأثيرها في مدخوله إعرابا وبناء لأن العامل لا يتغير عمله لدخول كلمة الاستفهام ومعناها معنى الحمزة الداخلة على لا التي لنفي الجنس إما الاستفهام. لکه پرون خبرو ها کی ضمیر لا تراجع ما سټ کړی مو به بهرحال وګ شي صدرم بحث کی شروعي اول بحث کم المنصوب بلا التي لنفي الجنس داسې عبارت وجه ذکر کړی و. دویم بحث کم د اسم دلا تعریف کړی و. هغه اسم ته ویل کیږي چې مسند الیه به وي پس دخول دلانه لا نفي جنس نه. او به دریم بحث کی بیان د هغې د اعراباتو شوی و. نو چې کله اسم دلا کې درې شرایط موجود وي هغه دا چې لا ته یلی وي نکره وي او مضاف شبه مضاف وي نو منصوب به وي. دویم یلی وي نکره وي او مفرد وي نو دې وخت کې مبني په علامې د نصب باندې وي. داسې وکنه او که چېرې اولني دوو شرایطو کې یو یا دواړه فوت شي به مرفوع وي او تکرار به هم واجب وي. دا قصې شوې وي. بیا څلورم بحث کې بیان د قواعد شروع شوی و. اوله قاعده هم پرون ذکر کړې وه. وفي مثل لا حول ولا قوة الا بالله 5 اوجه. په مثل د دې ترکیب کې چې لا راغلي وي مکرره وي او په واسطې د حرف عطف سره وي او د هر لا نه پس نکره راغلي وي. 5 قسمه اعراب 5 قسمه ویلې جایز دي. یوه قاعده. دویمه قاعده هم په دې الفاظو باندې ذکر کړي وي. دا په دې عبارت باندې وي دا دخلت الحمزه توجه جي مسله دا ده. دویمه قاعده کله چې حمزه استفهام په لا نفي جنس باندې داخله شي نو عمل به هم زړه په زړه وي. عمل کې به څه تغییر نه راولي که مخکې معرب او وصف معرب لکه اول صورت او که مخکې مبني و وصف مبني وي لکه څنګه دویم اعراب کې و. البته توجه معنی چې د معنا یا به حقیقتا استفهام وي او یا به مجازا استفهام وي یعنی د تمنی والا معنی به وي یا به د عرض والا معنی وي. بس قاعده ختمه پوه نه شوې به ویما کله چې حمزه د استفهام داخله شي په لا نفي جنس باندې لا رجل فی الدار کې الا رجل فی الدار نو د دې کم لفظي عمل دی کم تاثیر دی هغه تاثیر کې فرق نه راولي. مخکې دغه نکره دغه رجل معرب مبني وصف مبني وي على غلام رجل معرب وصف معرب وي. خو نو به معنی څنګه ایدله وی معنی به د حمزه په وجه یا حقیقتا د استفهام والا معنی وي على رجل فی الدار او یا به د عرض والا معنی وي على نزول تمنی والا معنی عرض والا معنی سیدا او یا به د تمنی والا معنی وي. خپل مثالونه راځي پوه شو پی ورزو کنه او ته وګورئ. واذا دخلت الحمزه کله چې داخله شي حمزه پچا داخله شي بیان سله کوي على لا پلا باندې یادوم کمال التي لنفي الجنس کما چې د نفي جنس تبار راځي نو حکم واور لم يتغير العمل عمل بنا متغیر کیږي. سوال اچھا جی سوال لګ لیټ کا ای عمل ولا اشاره کوي چې الف لام تاسو ته کمخکاری دا عهدی دی او یا اشاره دي ته کوي الف لام عوض د مضاف نه دی. عمل ولا یادوما د مضاف الیه نه وما عوض دی د مضاف الیه نه عمل دلا یادوما. اوس اعتراض وکړي. اعتراض دا دی توجه چې عمل تعلق خود معرب سره او لا رجل کې هو معرب نه دی مبني دی نه دی کې خدلات څه عمل نشته دی اعراب والا معرب والا عمل وای نه شوي. جواب د عمل نه مراد عمل لغوي دی
تاثیر مراد دی نو تاثیر د لا خو بهر حال وي که لا نه پس مورب یو که مبني وي تاثیر د لا پکې وي که نه دغه اثر دی چې مبني کړی یو صورت کې دغه اثر دی چې مورب دی نو واوره اے تاثیرها تاثیر د لا یدوم فی مدخوله کی اعرابا و بناء تغییر بن راولی تغییر لم يتغیر العمل عمل بن متغیر کیږي اعرابا و بناء نه بد اعراب په اعتبار سره عمل کې تغییر راځي او نه بد بنا په اعتبار سره زړه په زړه بوي وجه د څه قاعده نشته چمزه د استفهام دی په عامل ور داخل شي نو د عامل دی عمل خراب شي څه قاعده نشته لأن العامل عامل چې لا يتغير نه متغیر کیږي عمله عمل د دې لدخول کلمه الاستفهام د وجه د دخول د کلمې د استفهام نه تاسو په دې پوه شولې مخکې راځي خجی عمل کې خو تغییر نه راځي معنی سره به څه کوو نو ما ویلي معنی درې قسمه کې دي شي استفهام والا معنی دا د استفهام حقیقي معنی او یا د تمنی والا معنی او یا د عرض والا معنی دا دواړه مجازي معنی دي و معناها معنی د همزه کما همزه الداخله کما همزه چې داخله د علا لا پلا باندې کمیلا باندې التي لنا فی الجنس باندې معنی به مل استفهام یا به استفهام وی توجه دي اعتراض دا عرض او تمنی دا هم استفهام وی نو اما الاستفهامی دا په مقابل کې څنګه ذکر کو چې به استفهام وی یا به عرض وی یا به تمنی وی د تقابل خو تقاضا کوي چې دا غیر دي حالانکه تمنی او عرض هم سي استفهامی جواب دلته استفهام نه حقيقي استفهام مراد دی وغد وړه مجازي دي مستقبل ټیک شو غواړه حقیقتا ذکر کړی دي کنه فتقول تبوای على رجل في الدار مستفهما د سوال کې چې ته طلب فهم کې آیا کور کې څوک سړی نشته چې نه ټولې ښځې راله روزي او مزهیمې دي علم دی کنه او کنه سړی ښځه ورغلې وه کور کې څوک سړی نشته هغه رامي ورته د ښځې په اواز کې ویل نشته بس رادن نشوله څه غواړي ویل شومړه غواړه موږ ورته شومړه وایو خلکو ته لسي وایي بس راځه ویل کټوۍ له بوتله وه خلو به ورسره وکړه مضبوطه بېدبي دې ما پې کټوۍ کړه بیا ورته ویل واپسۍ کې لسي ښه ورکړه شومړی ورکړه بیا به شومړی پسې راځي ویل که خارخ مې کو راځم به او که نه کو بیا والله که راشم وګورئ وی الا رجل فی الدار که خارخ یې کو الا رجل فی الدار و اما العرض یا بعرض ولا معنوي مثلو علا نزول عندي دا د عرض معنی ده کنه تاسو پوه شولئ صاحب د جامع دلته په صاحب د کافي باندې اعتراض کې ما ته وغوږ کېدی اعتراض دا دی ښه جي چې د حمزې د استفهام نه مخکې د لا کم حالت و پس دخول د حمزې د استفهام نه به حالت هم هغه کنه بدلیږي به دا خبره امام سیبوی نه د ذکر کړي حالانکه بیان د قواعد روان دی او په قواعدو کې صاحب د کافی د سیبوی اتباع کوي تابعداري کوي پوه نه شولې واورې به د حمزې د داخلېدلو نه پس د لا معنی بدلیږي که زړه په زړه ده عملی بدلیږي که زوړ په زوړ دی حدث وایي حالات بدلی حال بدلیږي که نه حال هماغه شان دی قبل الحمزه چې کوم حال او بعد الحمزه به هغه حال وي که بدلیږي به نو وایي هم هغه حال به وي دا خبره وشوه دا خبره چې هم هغه حال به وي دا امام سیبوی نه د ذکر کړي حالن کې قواعدو کې صاحب د کافی دغه تابعداري کوي او دلته هم قواعدو بیان دي نو شاغه نو ذکر کړي د بم نه ذکر کوي نو چا ذکر کړي وې دا صحیح رفي ذکر کړي دا او جزولی او مصنف د کافی چې دي د دوړو د
سیرفی اتباع کړی ده. حالن کې دغه شان نه ده مسله. حالي هماغه شان نه کم چې د حمزې نه مخکې بدلېږي. ما په خلخوانې در نه کو یو بېره ویما اول نفس مسله وکړو چې د حمزې د دخول نه پس د لا حالت هماغه شان دی که بدل شو نو سیرفي ذکر کړي هماغه شان دی او صاحب د کافیه او شربل جزولی اتباع کړي د هماغه شان به علامه جامی وی هغه شان بنوي پکار و صاحب د کافیه چې دا مسله د غشان نه وی کړي ځکه هغه په قواعدو کې تابعداري د امام سیبوی کې هغه د قاعده نه ذکر کړي نه به ذکر کوله په حق به ذکر کړي د خطا شوی دی ځکه دغه شان خبره شحال به زول بزول وي بده باندې اندلسی رد کړي دی چې حالي بدلی کې راځي اوس دغه بیان کوو وای نه شوی اسی می قصو دا کړه ولم يذكر نه ذکر کړي سیبوی څه چن حال لا چې د فل عارضی عارض کی یادوما الکه ما مطلق دې سی ویل چې بس دخول د حمزه نه دا خبره واپس اخلم ایکسپنج کرتا و دا سی وایا چې د عارض جوړېدل نه پس حالت بدل شو کنه هما غره کله چې عارض لا نه جوړ نو مصنف وی هما غره تابعداري د چا کوي سیرفي حالن کې دا قصې امام سے وای نه د ذکر کړي ولی نه د ذکر کړي غلطه ده کنه اندلسي به رد کړي دي نو کافی ولا د سینو نو بکار پاوروز کمره ولم يذكر نه د ذکر کړي سی وای دا خبره چې ان حال لا چې د فی العرض كحاله دا هما حال قبل الهمزه كم چې همزه نه مخکيو نو چا ذکر کړي دا قاعده چې هما حال به بل ذکر و سیرافیو سیرافی ذکر کړي وتبعه الجزولی او جزولی دا غ اتباع کړي دا والمصنف هم کړي دا ورد ذلك الاندلسي برد کړي دي وقال ویلی هذا خطا دا خبر خطا ده چې حالهما غد کم چې دا غرض جوړېدل نه مخکيو دا غنه دی وس ولي لانها اذا كانت عرضا كان من حروف الافعال توججي وي وسي حالت بدل شو مخکلا بیلوا او چې کله حمزه را لا توجه عرض جوړ شو اوسې قصه اوسې حال هغه پاتې نشو بلکې الا چې دا کنه توجه جی الا حمزه چې نه ولای نه فجنسو او چې حمزه را الا شو او عرضو نو په دې صورت کې دا د حروف تحديد نه دي او حروف تحديد نه پس چې کله اسم راشي ال تنسب وجوبي رسو تفسیر راځي منګه اعلی شریط د تفسیر کې دا قصه کړي وا چې کوم حروف افعال یعنی هغه حروف چې داغونه پس افعال راتل ضروری باغو کې حروف تحديد مو پوه شوي نو د دینه فعل د دینه پس د حروف تحديد نه پس فعل راتل دا ضروری دي که هغه لفظن وي او که تقدیرن وي نو د دې حروف تحديد نه پس کوم فعل له هغه بد اسم دی ابا معمول د فعل وي هغه د لاینه بجنس ولا بات نه شو ما خپل مزید نه کړلا سوي اندلسي وای چې کله حمزه داخله شپلا باندې وارث جوړ شو په دې صورت کې حال زول باندې نه شو ځکه د دې نه پس کم اسم دی دا به وس معمول د لای نه فی جنس نوي بلکې دا به معمول د فعل وي وجه سره چې الا په دې وخت کې حروف تحذير شو دا حروف افعال لمعنى اغه حروف دي چې دې نه پس فعل راتل واجب دی لفظن ویو که تقدیرن وینو کم اسم چره هغه په حقیقت کې معمول دلانه فعل نو حالت بدل شو کنه شو بدن لګي ویږي کنه وګورئ لانها اذا كانت عرضا كل چې د عرض جوړ شي كانت من حروف الافعال جوړ شي اعلی مثل ان د ان پشان شي ولو پشان شي حروف التحديد مثل ان ولو حروف التحديد چې کوم دي ترغیب والا فيجب نو به واجب ته مناسب انتصاب د اسم حالانکه دلانه بس خو کلا مرفوع وی کلا منصوب وی کلا مبني وی نو حالت یو ما غشان پاتې شو نه دي بعد انه الا زيدا ور الا زيدا زید وسغرا دا پکار ته چې معرفه او مرفوع وي حالانکه مرفوع نه دي څه دي منصوب دي وجه سره
ځکه الا اوس هغه لا پاتې نه شوله، اوس حروف تحديث نه وګرځېدلو او د دې نه پس فعل واجب دی. هغه فعل لفظ کې که نه دی ذکر مقدر دی که نه، د هغې تفسیر تکرمه کړی دی. اعلی شدید تفسیر مسله کې هم دا قصه کړې وه. مخکې ځو وإما التمني او یا به معنی تمنی وي، نو یا به معنی عرض وي او یا به معنی تمنی وي. معنی تمنی والا معنی به کلی چې د دې شي تمنا کوي چې د هغې وجود ممکن نه وي. تمنی خو دغه ده که نه. وإما التمني على ما أشربه، کاش چې اوبه وې څکلی مې وې اوس نشته دی. حيث لا يرجى ماء، دا هغه صورت کې ویلی کېږي چې د اوبو امید نه وي، ځکه که امید دې وي بیا خو تمني ورته نه وایي، بیا ورته څه وایي؟ ترجي. هم پوه شولې پې خبره ختمه شوله. بهرحال معنی به یا د استفهام وي حقیقتا، یا به معنی د عرض وي او یا به معنی د تمني وي. اعتراض زه به در وښیم. تا ویلي چې لفظي عمل متغیر کېږي، نه زه درښیم عمل به متغیر شوی. لکه علا رجلا جزاه الله خیرا، علا رجلا دلته پکار داوه چې رجل اسم دلا دی، یلیم دی، نکرم دا، مفردم دی، مبنی بر فتح وی سوی، او دلته خو منصوب دی او ته وګوره تنوین پې راغلی. په سوال پوه شولې؟ نو یو جواب خلیل کړی هغه وایي دلته چې کمالات راته ښکاري که نه علا رجلا کلا، دا څه حساب دی لږه؟ غوږ شئ. دا علا کې چې کومه علا ده علا رجلا، دا اوس الله یې نفي جنس نه ده، نو د هغې عمل اوس مه غواړه، قیسه بدله شوه. تاسو پوهېږئ که نه؟ دا اصل کې یو حرف دی د تحديث دپاره دی، بس علا حروف تحديث نه یو حرف دی. د حروف نه لا نفي جنس نه دی چې عمل یې هماغه شانې مبني دي په فتحې باندې وي، علا ما ينصبو باندې وي. پوهېږئ پې؟ او بله وجه وله یونس نحوي بیانه کړې ده، هغه وایي لا هماغه ده او رجله پکارو، خو د شعر په وجه د وزن برابرولو د پاره رجلن کړی دی، که نه یې څه پکارو؟ رجلا. ورته وګورئ. اعتراض علی رجل جزاه الله خیرا فهذه عند الخلیل لیست لا، دا نه ده لا الداخلة علیه، دا څه حساب دی؟ الداخلة لکه داخلتو بی، داخلتی غلط دی کلی دی، نه ده لا هغه لا چې داخله ده علیها پاغی باندې حرف الاستفهامی، حرف استفهام په داخل لی غلا نه ده وس، ولکنه حرف، لیکن دا یو حرف دی موضوع للتحديد چې دا د تحديث دپاره وضع شوی دی، برأسه حرف تحديث نه دی، برأسه مستقل طور. فکأنه قال الا ترونني، تا ما ته ولې نه ښودلو، په ما دې ولې نه پیش کولو، اراعت نه دی. رجلا هغه سړی، یعنی هل لا ترونني، هل لا ترونني، تا ولې ما ته نه ښودلو یار. ولذلك دغه وجه د مولوي صاحب نصب چې نصب ورته میلاو شو، ځکه اوس حروف تحديث دی، ونوّن تنوین ورته میلاو شو، ځکه اوس حروف تحديث دي. او وهي عند يونس وی دا لا چې د التي دخلت عليها همزه الاستفهام، کم چا باندې همزه استفهام داخله شوې ده، هماغه لا ده، خو دومره ده معنی د چا د تمني والا ده. موږ ویلو که نه چې لا باندې حرف استفهام داخل شي معنی به استفهام حقیقي وي یا به ده تمني وي. دلته تمني والا معنی ده، کاش چې ما باندې خود پیش کړی وی. نو فکان القیاس، قیاس خود سے بکارو الله رجلا، ځکه عمل کې تغییر نه راولي. ولکنه نونه تنوین یې ورته ورکو لضرورت الشعر په وجه باندې. تاسو پوه شولئ؟ مخکې ګورئ دوه قاعدې، درېیمه قاعده راغوږ شئ مولوي صاحب. کله چې اسم د لا مبني وي، دویم صورت کې مبني و که نه، لا رجلا، او د دې نعت راشي، قسم که یار رسی سوي کلاو یو بیر د صوبه سبی ورکړه.
کمی کا وکشی لکا مسئلہ واری مسئلہ دا بندی کا بندی کا پرید کرازا مسئلہ دا توجہ وسم قراری کی بند کړی دی نه دی کله چې اسم د لا مبني وي علامه ينصبو والا دویم اعرابو کنه د دې نعت راشي او نعت کې درې شرایط موجود وي په دې وخت کې د دې د نعت چې صفت دا هم مبني علامه ينصبو ویلې شي یو او معرب هم ویلې شي په دغه معرب په صورت کې مرفوع هم ویلې شي محل باندې به حمل شي او منصوب هم ویلې شي په لفظ باندې به حمل شي پوه نه شولې لکه مثال وګوره علی رجل ظریفه هغه شان مبني دي على ما ينصب باندې پوه شوي علی رجل ظریف مرفوع هم ویلې شي رجل په محل باندې به حمل شي علی رجل یار علی همزه لري کې موږ وسم همزه وایو یار لا رجل ظریفا یو لا رجل ظریف دو لا رجل ظریفا درې شرایط کوم دینو څنګه ووري توجه جی ما ویل کله چې اسم د لا مبني وي او د دې نعت راشي نو اول شرط دا نعت یلی وي اسم سره منس کی فاصله نه راغلي دویم دا نعت مفرد وي ظریف مفرد دی او بل کم دی یلیها الاول اچھا جی دا نعت اول نعت وي دا مې پرې کېو دویم دریم صفت نه وي اول صفت وي نو څو شرایط شو درې واوره دا نعت چې دی دا اول نعت وي یعنی اول صفت وي دویم دریم صفت نه یادو علی رجل ظریف کریم هغه نه یادو او دویم صفت دی دویم شرط یلی وی منس کې فاصله نه وی راغلی دریم شرط دا نعت چې دا مفرد وي ځکه که مضاف شبه مضاف وي دغه وخت کې به دغه اعراب نه دی بهرحال وس مسله واورئ کله چې اسم دلا مبني وي او د دې راشي صفت نعت او دغه نعت اول نعت وي یو او مفرد وي دوا یلی وی درې نو نعت مبنیم ګرځولې شي پشان د اسم دلا معرب هم ګرځولې شي نو به مرفوع هم ویلې شي او منصوب هم ویلې شي قاعده ز شو درېمه قاعده به وته وګورئ ونات المبني ونات اسم لا المبني نات د اسم دلا یادوما او به کم اسم یادې کم چې مبني دی نو اسم ولا موصوف المبني صفت دی نات د اسم ولا المبني لا نات اسمها المعرب نات نه یادوما د اسم دلا هغه اسم چې معرب وي دا غي نه یادوما ولی دغه شان حکم دا غي نه دی ښا او به د معرب تابع وي احتراز بده سره احتراز را لې النحوي لا غلام رجل ظريفا اګه دا خو د معرب تابع دي نو غلام رجل منصوب دام سره منصوب دي حالانکه منګه اعراب بل بیان کو مبني بوي معرب ویل شي هغه کې مرفوع منصوب ویل شي دا حکم پینه لګي خجی شرایط د وزغو کې الاول دا د صفت د نعت دی بالرفع و الاول صفه للنعت ونعت مبني الاول اغنات د مبني یادوم چې اول نعت وي دویم دریم نعت نه یادوم لثانی وما بعده ثانی نعت او د ثانی نه ما بعد دریم څلورم نه یادوم په دې سره احتراز را لې د دویم نعت نه یا د دریم نعت نه هغه دغه شان حکم نه چې مبني او معرب دواړه دي معرب دی په دوه اعراب وي پیږي کنه احتراز عن مثل لا رجل ظریف کریم دا وسوګر دویم نعت دی فداری پیږي به نو دلته صرف رفع ده به وربسي دویم قید مفردن د سحال کې چې دغه نعت به مفرد وي ځکه کنات کله مضاف فی نو به دغه اعراب نه دی
دا مفردن صاحب د جامع وی دا حال له بیان ترکیب کوي حال من ضمیر مبنیون د مبنی د ضمیر نه حال دی او مبنی کې ضمیر دی نائب فاعل راجع دی نعت تا د سی حال کې چې د غنات دا مفرد وی عامل بڅوک وی بدغه ذل حال کې وی عامل فيه په دې حال او ذل حال دواړو کې وای ول عامل فيه عامل فيه په دې حال کې نل ضمیر حال تراجع دی اصل کې عامل د دواړو یو وی کنه هغه مبني دی لفظ د مبني اسم مفعول صيغه ده احتراز عن مثل لا رجل حسن الوجه احتراز را لید مثل دې ترکیب نه چې لا رجل حسن الوجه دلته حسن الوجه ته وګورئ د اول نه د خودم رده چې مفرد نه بلکې مضاف دی مونږ ویلو مفرد په مقابله ده مضاف شبه مضاف کړي کنه مو ویلی نو سم ویل پوهیږئ مفرد په مقابله د چا کې دلته مضاف شوی بهرحال دغه اعراب بیان دی دریم قید یلیه دا یلیه څه اعراب دی وی دام حال لیکنه حال بعد حال د حال مترادفه ویل کیږي یو ذل حال نه دو حالونه او یا د یلیه صفت د مفرد د بارد بهرحال یلیه حال دا دریم قید شو کنه نو ورته نږدې به هم متصل به مرسره حال دا بیان ترکیب کوي یلیه حال له بعد حال او صفت مفردا یا د مفرد د بار صفت دی او بده سره احتراز چانه را لې چې منس کې فاصله راغلی وي احتراز عن المفصول احتراز را لې دا غنات نه چې داغه او د موصوف یعنی د اسم د لا ترمنځ فاصله راغلی وي لکه لا غلام فيها ظریف دلته وګوره منس کې فيها راغلی دی نو سره برفع والا اعراب دی صاحب د جامع وی دا یلیه قید چې دی کنه دا مستغنی دی د اول نه ځکه چې یو شی یلیو د خپل اول شو نو که دویم او دریم به خو یلی نه دی نو خیالم دی کنم دی دا مستغنی دی چا نه دی اول قید هغه ته ضرورت نه وبه وهذا القید چې دی یغنی بفروای راولی ان الاول دا ولنا یعنی الاول قید نه یادی کا مبنی و سیراب بیان کی درې وړ شرایط خو ذکر شو کنه کم ناد د مبنی اول یادوما مفرد یادوما یلی یادوما دوق اعراب به منګ ویلو کم دو اعراب نه وېما مبنیم کېدل شي موربم کېدل شي به مورب کی مرفوع او منصوب مبنی کېدل شي امونی به بچای علی الفتح کنا او فتحین مراد علی ما ينسبو دیکھا حملا على المنعوت الکا مبنی ولی بیدانات ویجی خپل منعوت باندې به حملی کنه موصوب باندې غم مبنی او دبم چوي پوه شولې به نو بخپل موصوب باندې ولی حمله وسرته دا وایا ولی به مبنی جیزه چې بخپل موصوب حمل لدا خوش خو ولی بخپل موصوب حمله دغه درې وجه بیان کړي وګورئ حمل له بخپل منعوت موصوب باندې ولی حمله لمکان الاتحاد بینهما ذکر صفت او د موصوب دنات او د منعوت ترمنځ اتحاد وی کنه دواړه یو شی جانی رجل عالم او رجل یو شی دی لمکان الاتحاد بینهما یو والاتصالی دوی مداد چې لفظ کې د دواړو اتصالی موصوب او صفت په لفظ کې به اتصال راولي فاصله په اجنبي باندې موصوب او صفت ترمنځ راوړل دا ټیک نه نو د دواړو منځ کې لفظن اتصالم وي دوا وتوجه النفي درې مدا چې کله موصوب او صفت باندې نه فراشي نو اصل کې نفي د ذات نه د صفتي لکه لا عالم فی الدار عالم نشتره او څوک چې عالم د دې کوم موصوب دی سړی ابي هغه نه نفي نه کوي نفي د چا کوي صفت کوي کله چې نفي په مقید باندې ور داخله شي نفي د قید کیږي ذات نه کیږي به الفاظ دیگر توجه جی گویا چې لا نفي جنس اصل کې هم بدغنات ور داخله شوی دا نو یو خو وجه دار چې منعوت او دا دواړه یو شی دي نو منعوت په حکم کې کا ام مبني دا مبني دویم دا دواړه یو بل سره متصل وي نو د شي سره متصل شي چې دغه حکم اخلي نو قریب د شی له حکم د عین شی وي نو ځکه دغه حکم ورکا مبني کا او دویم نفي حقیقت کې گویا هم په دې داخله شوی لا نو مبني کا وتوجه النفي اليه الى النعت حقیقتا هم دته دا
والمبني في قوله ونعت المبني إشارة إلى ما يبنى على الفتح بالإصالة. دا اعتراض نه جواب دې ټیم شته کنه پریدو زبیبی وایو ها بس فرید اعتراض نه جواب دی وګد دی